زکات کارن د پښتون رسمي جرګې کنوینر او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي سکرټري محترم محمد ایاز خان زندگی دنواد ساته چې هغه راسي د خپل خیال په اظهار کې نواب محمد ایاز خان جرګیزی په یونیورسټي کې اتله شپه د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن ځوان غړي دي جعفر خان نومیږي په شپه باندې د ایسای جرګه وراله وینولي سپری پر وکړه بیا یې په خوله کې ځان واچول خواړه په خوشبختي ځکه نور کسان وراله هسپتال کې یوړ دی بچ سلطان حملې مسلسل زندگی شهید در وقت بعد شهادت بعد پښتونخوا ملي پارټۍ باندې نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لچمن بدی تاریخی ساتھی اور بدی گران شہید عثمان خان شہید بدی تجاجی جلسہ کی ناستو د چمن ولس د چمن سپینږیرو ځوانانو او د دې جرګې محترم مشر ګران محبوب چیرمن محمود خان اڅکزی او د پارټۍ مرکزي او صوبایي غړي او دلته کارګرانو دا جلسه کړي دلته په چمن کې دا جلسه له نورو جلسو مختلفه ده زما به دا ټول د چمن و مشرانو ته او په خاص ډول ځوانانو ته دا خواست دی چې د زړه په غوږو دا مجلس واوري په دا ذهن نه نباسي داسې نه ده چې موږ ورته راغلي یو موږ الیکشن دی یا بله داسې مسله ده نه دا یو ډېره حساسه مسله ده پکار دی چې هر سپینږیری هر ځوان ما د ټول د زړه په غوږو یې واوري موږ اورېدل نه کوو زه کله دا خبره کوم چې دا پښتون تیورټیکل قوم نه دی دا پریکټیکل قوم دی دا په شعر ښکاره کوي چې دا څه راغلي که زموږ قوم تیورټیکل قوم وای اورېده او د څو د بد په نسب ورایستی خان شهید یې اورېدلی وای ګران محبوب چیرمن محمود خان د زړه په غوږو اورېدلی وای ګران شهید عثمان خان د زړه په غوږو اورېدلی وای دلته د پارټۍ سلسله مخکې شوي دا یې د زړه په غوږو اورېدلی وای چې موږ څه شوه موږ دا کام ته څه شوه موږ دا کام ته راځو ستړي کوو دورې کوو خرڅې کوو سر ورکوو مال ورکوو وینه ورکوو د چیش دپاره نور دوی به موږ چیش غواړو چې راوړو د کام دپاره موږ خپل ځان د کام د سرلوړۍ د کام د خپلواکۍ دپاره خپل سرونه پر لاسو اخیستي لخان شهید واخد د شهادت سلسله متواتر روانه ده اوس په څو پورې دغه کار دا ولس پښتون افغان
شوی نه وي تر هغو پورې به موږ خپل سرونه ورکوو دینې لیږي دینې پرېږدي موږ به د خپل کار خبره حج ته لاړه کړو په نر پرېږدو په روژه ځوانان مشران تاسو باندې ډېر حساس ټایم راغلی تاسو باید خپل افغانستان سره خبرې وکړئ ستاسو اوس ورځې د دې بارډر ټرېډ تجارت په ذریعه باندې تاسو خپل ورځې پیدا کړئ لیکن دا زموږ لپاره عجبه نه ده چې زموږ په وطن کې ټول پښتون وطن دا سواد یې راواخلي بیا چې ونه کړو زما او ستا وطن د بل په اختیار کې دی زما او ستا وطن یرغمال دی زما او ستا وسایل سنگمرمر یعنی تیل لرګی چموده پانا اوبه دا ټول پردیو رازمونی یو په ټولو دنیا کې جنګونه پر دې وسایلو دي دا ټول لوی جنګونه چې روان دي په دنیا کې د امریکې او د روس او د فارس لوی درنې اصلي جوړي دا خپل قومونو ته تحفظ ورکوي خپل شتمنۍ خپل وسایل محفوظ ساتي او د خپل قام په ګټه راوړي لیکن زموږ قام زموږ مشرانو زموږ نیکانو موږ ته داسې وطن راپرېښی دی او الله پاک موږ ته هغه وطن په برخه کې راکړی دی چې د قدرت له ټولو نعمتونو ته هر څه لرې ستا په وطن کې هر څه شته ته تر روس هم شتمن قوم یې ته تر امریکن هم شتمن قوم یې ته تر عرب هم شتمن قوم یې لیکن داسې حالت دلته داسې جوړ کړی دی چې ته به ځې د کراچۍ په تودو ګرمۍ کې د عرب په تودو ریګستانونو کې به ته مزدوري کوې ستا پر شتمنۍ ستا پر وسایل د دې ټول طرفداران فوجیان پنجابیان شیخ اسلام پراچا شیخ حکیم دا په کوټه کې په کې چې ورسې دا لوی محلونه په دې کې کوم خلک ورسې دا ستا وسایل په سپینه ورځ پروتي موږ په سپینو سترګو ورته ګورو دومره بې وسه یو چې خپل وسایل نشو راګرځولی او دی په وطن کې دومره مجبوره کړی چې تا ته د چپ لاس درکړي او دا د کورس په اربعین حالت د فوج ټوکۍ او په سماوند کې ته به ویل چې زما چپ به راډکوې او زما بینکونه به راډکوې یا زما بچیان به یې وکیسته کوي ستا بچیان به په مدد مزدوري کوي او شپږ اووه کاله بعد به جدي مریض کوي دا په کوم کتاب کې دا په کوم حدیث کې راځي چې پښتو به دارنګه ژوند کوي او پنجابي به دارنګه د دې په سلواره مصطفی د دې په سلواره زموږ ایماناس زه انساني ژوند په درې فیزه کې تقسیمو یو هغه فیز چې ستاسو خپل وخت یې خوړلی دی په خپل ځان کې د وګوري چې چمن او چمن کې کاروبار یا په نوي وطن کې زراعت یا بجلي نه وه دلته انسانانو څنګه ژوند کراوه دا لږ ډېر چې محنت شوی دی دا هم د دې خاورو بچیانو په منډه یو غوټې په
شهر اخست کې مستعده ګرځه کړې کله کله په داخلي ټایم کې بیا د پاکستان وچول زلزلې هغه د چمن مشران ته لګلې جلسې د دې اړتیا پیغام دی ولس تعلیم ستانه چې علم وای نو به زموږ دا مجلسونه د 15 منټو مجلسونه دا ولس کې مستفید کېدی فایده نه زیاته زموږ هغه خلک چې په دغه توګه ومانډي شپه او ورځ ناست دي تاسو ته څه معلومه چې هغه د پکوړو د سموسو والا سره ګرځوس د هغه پکوړو تکلیف ملیشه واوسي د هغه پکوړو چور کړل لکه ډاکټران یا څه پیدا وشوه چې ته دا لوګانو حساب وکړې هغه څنګه جوړه ته خو مزدور یې په وطن یو کرنل راځي د بیا ځای څو اړول کړي ته ګټې ته مېړه خورې ته ګوړې خورې ته ډنډې خورې ته جوړې مچکې دا ګرد ضلالت ځان درې لیکن دشي یو سر بچلي یو کال بعد اړولو کړو نو ته واک نه ته خلاف نه لرې تاسو یو کړی نه ته زموږ خبر نه ومنې ته د خان خبر نه ومنې تا د محمود خان خبر نه ومنې نور شي نامنونکي قوم یې دغه انجام دا چمن چې دغه شعر دی چمن کې چیش دی چمن کې به خلک خاورې چیش دی پلیانو راتلم د ملګرو سره مې دغه خبره چې هغه شتمن خلک چې څه جایدادې جوړ کړي دي هغه په لاس کراچۍ ته دوبۍ ته جاپان ته پټ دي دغه لغړیانو بدبخته داسې سهار مېله کوي منډې وهي او ماښام یې خوري داسې درې ورځې نه هغه د مابین کې داسې درېیمه ورځ خوړلی نه شي د دې دپاره کله دوی سوچ کړي نو عزیزانو وخت د فیصلو دی که موږ په دې وخت کې خپلې فیصلې صحیح نه وکړې داسې به ورځ شو لکه په نن سبا دنیا کې هم نشته پښتون به داسې ورځي پښتون به ونیسي وبه پلټي او بهار شروع دی په وطن کې وسایل کموږي باغات کموږي اوبه کښته روانې دي درختې رطل کېږي پاډر ګرم دی ستا د وطن خلک ستا د وطن ځوانان پنجاب ته روان دي سند ته روان دي هلته په ماشین کښې نه دي تللي هلته باراني کوي هلته د موټرو ټایرونه وینځي نو دا ناپوه قومونه چې سر نه خلاصوي دا به ځي دا به بهېږي دا به نور وطنونو ځي بیا به د هغه ثقافت د هغه کلچر د هغه ژبه پر هغه مسلط کړي ډېر بنګاریان چې احمدشاه بابا سره به تلل هندوستان ته هندوستان یې راوړي هغه پښتانه چې راغلل د جهنم په غاړه پښتانه په پنجاب ډېر پښتانه پراته دي لیکن نن پنجابیان دا هغه ورته ونیسي وبه باندې په سند کې به په خاورو کې به ځم سي د دوبۍ په ریدو کې به ځم سي دا خبرې دي د کاروبار لپاره زموږ ځوانان په سمندرګي کې ځي په سمندران کې لږ کېږي اخر جوړ شي دا زموږ پر سر باندې زموږ مورنی وطن زموږ مورنی خاوره
چا چې د خپلې خاورې عزت وکړي هغه د خپلې مور عزت نشي کولی دا هغه خاوره دا هغه خاوره چې هغه وایي بیا به نن ستا دا حالونه موږ لار راماته موږ لار به افغانستان راماته کړه چې خپل پنجابی او زما ناپوه پښتون ته تربیت ورکړي وژنه کړي د ټوپک په نس کې جنت وښکاره کړي چې لاړ شه جنت ته دی هو پنجابی ته جنت ته نه ځې پرون کې ناست دی رڼن نسل نسوې چې د جنت څلور دروازې دي پر درو دروازو باندې پٹھانوں نے قبضہ کیا ہے ایک دروازہ رہتا ہے اگر یہ دروازے لگنا اور ایک دوسرے تو پھوٹے دوں دی باقی دی کارخانے لگے دی پیسے لگے دی وقتاً راتوں کے رسول تفر اینا مرکی او لبرازہ خواہ دو کارات میں دوکا یا به چپلاس کړي او یا کلاشینکوف ورته یا به د ده لپاره محلول وایي بل چپه وایي غیر ورسمنټ ورته کړه یا به د ده لپاره کلاشینکوف واخلي خپل وطن ونړی افغانستان ونړی سوات ونړی وزیرستان ونړی دا دوه کارې زموږ لپاره ټاکلي دي او زه یې دومره ورغې کړی یم زه یې دومره ناوسه کړی یم زه یې دومره بېروزګاره کړی یم چې زه مجبوره یم یا به د ده چا وم یا به د ده دپاره افغانستان لرم یا به خپل پښتونخوا وطن لرم یا به خپل کلتورونه وژنم خپل مشران وژنم 2.5 زره قومي مشران چې یو ټولنیز حیثیت یې درلود پنځه پښتانه په راغونډېدل دا یې په وزیرستان کې په قبایلو کې یو په ټارګټ ډیلې فارغه کړه د سر سړي یې مړه کړل فوجي نه رایې ورسره بدله ایستل د ضرب عمل په نامه اپریشن وکړي د چا لپاره چې اپریشن وکړي هغه لاړو تر یمن او تر سیریا او تر هغه ورسېدل عرب ملکو ته جنوبي ورته مات کړ دا یمن سوالي چې دا شیشو کارونه کوي دا اسامه بن لادن ملګری دوم سړی یعنی یمن الزوائری دا مصر صدر انور سادات په قتل کې ثابت شو د جیلونه ورته خلاص کړه دا خلک ټول راوستل آزاد وطن قبایلو کې افغانستان په کډه بیا د دې ځایونو مات کړ بیا د دې خلکو په سعودي کې چلی بیا یمن وایي بیا شام وایي دا پښتون قوم په یو کرای په خاطر په قوم بدل کړ ګورې ته ورغې ته بېروزګاره کې ته چې قوم ورغې کې بېروزګاره کې د اسمان د دغه کوره ماښام څوک ورځي یا به لار د چا نیسي یا به د چا کور ته راوړي موږ یو داسې حالت بدلوو واجبانو عثمان خان سر برنه کړلی بایللی عثمان خان دلته غږ موجود و
تاسو ته هغه مجلس هم نسبت راوانستم شهید هېڅکله نه مري شهید ژوندی وي ټول یې ژوندی وي ډېر په علاقه باندې ډېر لوړوال سرمایهدار او خانان دا راغلي دي تفسیری دي نن یې ټول نه پېژني لیکن خان شهید چې دنیا والا پښتون وایي د خان شهید چې دنیا والا د پښتونخوا شهدا او آخري شهید دا یې آخري ثابت دي عثمان خان نوم ژوندی موږ كل نفس ذائقة الموت موږ یو نه پاتې لیکن د وطن پر نه د وطن پر یعنی دا شپږ کاله په صنعت کې د افغانستان پر مسله ډېر واضح او د دې ځای د پښتون او د مظلومو قومونو د حقوق باندې ډېر واضح موقف نو که پر دې باندې خلک راولاړېږي چې موږ سرونه پرېږدي موږ بېخي راشي افغانستان د کم خلک له دې ځایه ورننوځي کېږي خط طالبان ما وکړی دی دومره د طالب دی لیکن ډېر لوی اکثریت په دې کې ډېر لوی اکثریت په دې کې کرمینلز دي دوی له ډرګ هیډټ دي نشیان دي داسې هر ډول سوي دي چې هغه د ستره کوي د ورځې څو لمونځونه فرض دي دوی ورته درې لمونځونه فرض دا څنګه دی دا څنګه طالبان دي طالبان دا ټول هغه کرمینلز د جنوب د ابوګاړو د پالیسۍ دا ویشتل نوې د طالب کړی دي طالب هم مسلمان لري دا بدبخت دی ټول ګرم خلک یې پوه کړي حالات داسې ته جوړ کړي دا یې په افغانستان نه ایستل نه د افغانستان ټول جنګ دنیا کې زه په دې نه پوهېږم چې کله سهار اشرف غني دا فرشته وکړي چې زه الکشن کوم راسه طالبه دواړه الکشن سره وکړو او دوه وګورئ ستاسو مبارک کوم ګرای دا ستاسو مبارک نو ته به دا باندې وکړه چې تا نړولې دي او موږ هر ورځ وینو ته کوم په دوانو راغله ته تاورام ورځې ته سپارو چې کاږي ته مکتبونه نړې ته ورونه چرې کوي واسه ومنه پکې دا افغانستان ولې دا افغانستان متڅو خنوا